که مونږ قوم نه راوځو زمونږ ممبران نه راځي ټیم نه ورکوي نو زما خیال دی دا به زمونږ د قوم ډېره لویه بدبختي ځکه نن زما خوله یوه ده خو دا د 3,60,000 کسانو خبره او که دې خبره کوي ده پسې به شاته 20 کسان نو زه نن خاص کر خپل صوبایي ممبران ته هم ویم قومي ته هم ویم چې دا زمونږ د افسوس او د خفقان مقام دی چې یو عامي سړی راپاسي او هغه تا ویښوي او ما ویښوي او داسې وکړه داسې وکړه زیاتې زمونږ د ټول سر کېږي موږ سره معاهده شوې ده موږ سره په 1969 کې 100 سال پخه معاهده ده او څوک چې معاهده خوري هغې یو پوښتن نه دی تیار که نه منځ کې بیا تاسو ته کرایسس معلوم دي په 74 کې شهزاده صاحب سلطان روم لغونې هغه فورس سره څه قصه راغله خو بیا هم حل شوه بیا پکې په 74 کې بیا مشران ته زما خو خوشنصیبي بیا بدنصیبي خو 69 زما تاریخ پیدا شوم دی چې زه 100 کلنی شی نه یم نو دو به مونږ انشاءالله کسټم نشي لګ چې زه 100 کاله شم بیا به ورسره ګورو که مړ وم بیا به تاسو جنګېږئ چې زه 100 سال شم بیا به د ورسره ګورو خو دا هر څه معلوم دي بیا په 74 کې تاسو تاریخ معلوم دی چې بیا هغوی نه منه پاکستان هغو نه منو چې چا چې نه منو فورس کې هغو ته والي صاحب دی الله تعالی هر اړو کې په جنتونو کې د هغه خاندان چې ژوندی دی خدای دې په عزت ساتي او چې که مړه دي خدای پاک دې وبخښي هغو په د پاکستان یو عجیبه حکومت یې کړی دی او خلکو مزې یې کړي او یو فورس یو زمونږ په کلي کې سړی خپل پټي کې به خونه نه شو ریبلی نو هغه تسېدو ته نه راوړ متفقه طور باندې د ټول قوم دا یو مطالبه وه چې په سوات کې په ملاکنډ ډیویژن کې موږ هېڅ قسمه ټیکس ورکولو ته تیار نه یو د دې سره سره که موږ وګورو 70-80% ټیکسز خو موږ ورکوو که سهار د ماچس د ډبې شروع کړو د شپې موږ راشو دغه پورې د منرل واټر پورې د بلې کې موږ ټیکسز ورکوو دوه درې ټیکسونه د سیل ټیکس دی انکم ټیکس دی او کوم چې نان کسټم د ډیوټي ده د هغې په باره کې فارمینګ اسوسییشن څلورم راست دی نو په دې ټول موقف موږ د سوشل میډیا په ذریعه باندې اورېدلی دی او زموږ څومره چې دلته دي زه به دا ووایم چې سوات والي سوات په دور کې په ترقۍ په طرف روان و او کله چې الهام وشو د پاکستان سره په 69 کې او بیا 80 او 87 پورې کله زموږ پیدایشو کې 84-85 نو موږ اورېدلي دا چې چې کوم انډسټري چې موږ ګورو زاړه بلډینګونه پراته دي دلته میلونه دلته روزګار و دلته بهر ملکونه ټورسټ راتلو دلته عمل پسند علاقه او زموږ دپاره نور هېڅ انډسټري ته ضرورت نه و زموږ د ټولو د غټه انډسټري چې هغه زموږ د ټوریزم و هغه تباه او برباد شو د بده مرغه زه به دا ووایم چې دا کوم قومي اسمبلی کې چې کوم نمایندګان ناست دي پکار ده چې نیګوسیشن قانون سازي دغه خلک جوړوي چې د قوم ډول په اعتماد کوي په دې مسله کې بالکل قوم یک طرف ته کړی دی او ذاتي طور باندې هغو د قوم نه جدا یو فیصله ورکړې ده چې هغه د چیانو علاقه آبادۍ ته بالکل نه ده منظوره موږ خپل سیټي لوکل ګورنمنټ نه قرارداد پاس کړو او څومره زموږ د سیټي لوکل ګورنمنټ زموږ اختیارات دي زموږ عوام دي کوم باندې عوام اعتماد کړی دی موږ چې دلته ولاړ یو نو زه د قوم نمایندګي کوم نو زما نه به الله پاک موږ تپوس کوي د قوم هم زما نه تپوس کوي دا به هسټري لیکلی کېږي تاریخ به لیکلی کېږي او خدای مګر که دا ټیکس ولګېدو زموږ د روان جنریشن بچي به موږ نه معاف کوي د اوسه پورې نه لګېدله خو اوس ولګېدو نو پکار دا ده چې موږ خپل سیاسي کوم زموږ چې محرومیانې دي یا زموږ سیاسي سکورینګ دی هغې وترب ترو او د قوم دپاره خپل ذاتي انا پرېږدو د قوم دپاره راوځو زه د اوس نه اعلان کوم د څونه زموږ سټیک هولډرز ناست ټول مشران ته زموږ د سیټي لوکل ګورنمنټ اختیار ستاسو سره دی چې صوبایي قومي سینټ څلورمه اسمبلي ده د هغې اختیار ستاسو سره دی اني ټایم که فرض که ضرورت راغی نو موږ به خپل استعفا تاسو له درکړو چې مشري ته نه ده پکار چې په هغې کې زموږ قوم ته نقصان رسي انشاءالله تعالی زما سره دا یوسف علي خان موږ د تلشي ګورنمنټ کې په یو ځای کې په یو پولیس پاتې شو او دا کم کسان چې ناست دي دوی څه تنخوا منخوا نه میلوي دا د قوم حقیقت کې دا نمایندګان دي دا مشران دي که د هغه د هر سټیک هولډرز دی که جیولرز دي زموږ جیمز اسوسییشنز دی څونه چې دي نو هغه په دې کې خپله نمایندګي ورکوي او که فرض کړه دې حد ته خبره راغله چې حکومت دا نه مني
نو په کار دا ده چې زموږ صوبایي اسمبلۍ ممبران زموږ امیمننس صاحبان څنګه چې برسټر صاحب خبره وکړه نو انشاءالله تعالی موږ به د هغو سره په دې باندې پوره ډیبیټ کوو چې یاره دا قوم تاسو د دې لپاره منتخب کړي چې تاسو د قوم صحیح ترجماني وکړئ او صحیح ترجماني دا ده چې 96 ټیکس آبادي دا غواړي چې مالاکنډ ډویژن کې هېڅ قسمه ټیکس ته نه وي تیار دلته روزګار نشته دلته صحت نشته دلته ایجوکیشن نشته دلته مونږ که زمونږ یو خبره وکړو چې یاره مونږ دلته زمونږ کمیونیکیشن چې کوم دی د روډونو هغه اوسه پورې نه دی بحال کوم چې د والسواد د دور نه د روډونو کمیونیکیشن هم په شانتې دی د اوسه پورې کوم چې دلته په مونږ باندې ټیکسونه په یو کال په بل کال په یو شي په بل شي لکه سویګیز په مد کې راغی د بجلۍ په مد کې راغی پېټرول روزانه په بنیاد باندې ګرانېږي نو مونږ حاضر غواړم مونږ د ټیکسونو خو روزانه د هغې ته مونږ ملا نیولې ده سهار راپاسو اخبار ته ګورو پی ګران شوي پېټرول ګران شوي بجلي ګران شوي نو دا زمونږ د قوم ذمواري ده چې یاره به حیثیت قوم نه که د یو پارټي مونږ په یو پلیټفارم باندې وردېږو او د قوم په صحیح نمایندګۍ باندې منافقتوب به نه کوو ښه د الله په نسبت په قرآن قسم به دا فیصله کوو که موټروی بندول شي که ملاکنډ ډویژن کې هر یو اضلاع بندول شي نه مخکې څنګه چې زاهد خان صاحب خبره وکړه نه مخکې په سوات کې موږ ته د دې خلکو ضرورت و د اکټیویټي ضرورت و نن که فیډرل ته ځي زمونږ د زمرودو نه په ارباو روپۍ ځي صوبایي حکومت ته په ارباو روپۍ ځي زمونږ دلته بجلي جوړېږي موږ ته د هغې ریالټي د اوسه پورې نه رامیلاو شي کوم چې په کرک کې یا ګورګوری کې هغه لاینونه دي نو تاسو په خپله قوم دا خبره وکړئ چې ما دلته روزګار نشي راکولی زما 80-90% خلک بېروزګاره دی زما غربت دې حد ته رسېدلی چې خلک خپل بچي خرڅوي نو په کار دا ده چې په دې کې مونږ ټول قوم دا په یو پیج شو او په دې کې غټ رول چې ادا کوي هغه زمونږ سوات پریس کلب زمونږ صدر صاحب هم ناست دی او زمونږ الکترونیک میډیا پرنټ میډیا په دې کې اهم رول ادا کولی شي چې هغه دا هایلایټ کړي په نیشنل میډیا او په انټرنیشنل میډیا باندې د سوات کم سټیټس چې دی هغه قوم ته او پوره دنیا ته ښکاره کړي چې دا یو داسې قوم دی چې د والي سوات دور نه د اوسه پورې مونږ د 80-90s پورې ترقي کوله خو دا چې دې کم د امپلیمنټیشن په موږ باندې شروع دی ډیلی بیسس باندې کم چټۍ راځي سوات ته چې یاره دا به کوو دا به کوو دا به کوو او کم دا بیروکریټس چې د قانون سازي زه به دا ووایم چې دا ایم پی ایز ایم این ایز نه جوړوي دقه خلک جوړوي په دې باندې امپلیمنټ کوي نو په کار دا دی چې زمونږ دا نمایندګي په صحیح حق باندې ادا کړی شي زه به انشاءالله تعالی ما صدر صاحب ته مخکې ویلي دي ټایم په ټایم د دوی سره په رابطه کې یم او دا دې نه ډیبیټس نه جوړو فاینل ډیسیژن نه لو او هغه ډیسیژن کې سیټي لوکل ګورنمنټ تاسو سره انشاءالله په یو پیج ولاړ دی څه ټایم چې تاسو ته زموږ د تحصیلي باوزه د قوم ضرورت وي نو انشاءالله د غره د سرونه سرداري نه والا بره د بشپړه پورې د دې طرف نه د بونیره پورې زموږ څونه علاقې دي دا قوم به انشاءالله ستاسو سره ولاړ او کم ځای کې چې تاسو وایئ او څنګه چې تاسو وایئ یوازې دا نه چې مونږ به راوځو جانی مالی قربانی دا الله په نسبت موږ ستاسو ته راکوو که فرض کړه روپۍ پکې لګي هم به لګوو که زموږ جانونه ځي هم به پکې ځو که شوک شاته کېږي هغه غټ منافق او د قوم دشمن به را روان نسل دا هغه خلکو به انشاءالله چې په تاریخ کې لیکلی کېږي زه ستاسو د ټولو ټایم نه خرابوم ډېره شکریه ادا کوم